را مدد شوی الله تا تضرعا عاجزی سرا وخفیتا پدمدما وخفیتا رورو وخفیتا زړکی. دعا اصل کې دادا چې عاجزی سره او پچپ خړی لیکن کې شعر کې د الله د رضا لپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې دا سورۃ انعام 61 نمبر آیات نواله تر 67 نمبر آیات پورې ویډیو اخر پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي او شعر کې چې نور مسلمانانو ته هم زمونږ دا ویډیو ورسي. الله پاک هم کامیاب کا. یو خو هر مانځه بسي جمعاتونو کې مولیان یو چغه کی او خلک وی امین امین یو رول یو چغه. دا دعا مناسب نه ده. مناسب دعا دغه ده لکه څنګه چې موږ طریقه اختیار کړې ده. کله نه کله جمعې مانځه بسي یا اختر کې یا یو ضرورت پیښ شي نو موږ دعا کوو اوچت اواز سره. غړي اکثر منځونو کې موږ اوچت اواز سره دعا نه کوو. دا سنت طریقه ده. دارالعلوم کراچۍ کې بدی عمل کیږي یا بتاسو تبلیغی مراکزو کې کتلی اوچت آواز سره دعا نه کوي. آج کله آخري دعا نو بیا اوچت آواز سره کوي. نو دعا کې اصل دادی چې تضرعا عاجزی سره و خفیتا او پچپ خلی دمای طریقې سره زړه کې اوچت آواز سره چغې وهل نه. بعض خلکو سره الفاظ یاد کړي بس ذهان توجه یو طرف ته زړه بل طرف ته الفاظ بل طرف ته لاسونه بل طرف ته هیڅ توجه نه. دا سه دعا دا مناسب نه. ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شعر کې د الله د رضا لپاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماء بیانات د دین خبرې د الله د الله رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي. دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي. علما نه تپوس وکړئ او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غړېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي. څومره اوچته خبره ده. خپل بچو ته د قرآن ترجمه د قرآن بیانونه د دین خبرې او د علماو خبرې لګوئ او د غړېدو د ډانس دغه ته مه لګوئ او مه د ډانس او د غړېدو په فضول خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ. دې مثال د گواهی دی. دا لکه چې تا گواهي وکړله چې دا کار صحیح دی. دا راته ووایه د قرآن ترجمه د قرآن درس اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی. نو چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره. وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی. وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي په آخرت به هم په کار راشي. صحیح ده که نه انشاءالله. او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی. د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نو چې غلطۍ معافي ده نه غواړو. بل دا کومنټ ورکوئ. کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي. کومنټ څوک ورکوي نه. که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست ده. بیا به سبا د قیامت میدان کې چې کله لوی محشري ټول مخلوقات جمعي او د انسان عمل نامه به پرانستی شي او د ګناهونو او د جرمونو کتاب به د مخامخ کې ښودی شي. نو څومره د لوی شرم خبره وي چې لوی مجمع کې د سړي ذلت وشي او لوی مجمع کې ستا ریکارډ بیان شي چې دا د کړیو. نو څومره د شرمندګۍ خبره وي. نور هم فرشتي دي چې د انسان ساتنه کوي. بس اوس د دې ځای نه د قرآن درس ترجمه شروع شوله. لس په لس اخره پورې ویډیو وګورئ خو شیر یې کړئ او لایک یې کړئ ضرور. وهو القاهر فوق عباده دغه الله زورور دی پورته دی د بندیانو خپلو. القاهر زورور دی غالب دی فوق عباده پورته دی د بندیانو. ذات کی مرتبه کی درجه کی صفت کی هر څه کی پورته دی.
ويرسل علیکم حفظا او لیگی تاسو باندې ملائک فرشتي حفظا ساتنه کون کی فرشتي ملائک یعنی دنیا کی دنیا ماران دی لړمان دی موزی اشیاء دی ہر وقت با تکلیف کی گرفتار ہوئی خو اللہ دی حفاظت کی وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا لیگی تاسو باندې ملائک فرشتے نگہبان چستا نگہبانی کی نگہداشت کی ساتنہ کی حفاظت کی حتی اذا جاء احدکم الموت تردی چراشی یوتن دتاسو تا مرگ فرشتی حفاظت کی نگہبانی کی تر مرگ پوری بیا نور فرشتی راشی او انسان نه روح واخلی سا واخلی او دې مرشي تر دې چې راشي یو تن تاسو ته مرګ توفته نو واخلی روح د ساده د رسولنا ملائک زمنګ فرشتي زمنګ استاد زمنګ رسول جمع راوړو اسرائیل علیہ السلام خو یو دی د مرګ فرشتہ رسول جمع راوړو یا خو تعظیما او یا رسول جمع ذکر راوړو چې د مرګ فرشتہ یو نه ده مشره فرشتہ خو یو ده خو دغه اعوان انصار ګڼ دي ملګری ډیر دي نو کله په خپل ازي او کله خپل نور ملګری لګي چې لاړ شي پلاني نه روح واخلي توفته رسولنا پورته کی ساده د روح د ملائک زمنګ وهم لا يفرطون او دی کمه نه کوي الله امر چراشی نو ملک الموت بیا کمه نه کوي دا سینا چې یو پسې راغلی هغه پری دی او بل بوزي د یو روح پری دی او بل بوزي یو من مرګ نه راولي بل من راولي دا سینه کوي کمه نه کوي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا با واپس کړي شي مخلوق الله تا چې مالک د دې د رښتینی ټول مخلوقات با الله دربار کې حاضر شي ثم ردوا الى الله بیا با واپس کړي شي مخلوقات په طرف د الله مولاهم الحق چې مولا معاون مددگار آقا مالک د دې د رښتینی الا له الحكم خبردار شي دلرا اختیار دے واق اختیار فیصلہ یو د الله دا وهو اسرع الحاسبین او دغ الله زر حساب غستون کې دے بیا دلیل قل او یا پیغمبر من ينجيكم سو خلاصي تاسو نجات درکې تاسو لرا من ظلمات البر والبحر د تیارو د وچوبي او د دریابنا ظلمات تیری حیبت شکل در بنی راشی وچوب کی یا دریاب کی اشتای کی روانی جاز کی روانی دریابی او بیا در بنی یر راشی حیبت پریشانی غم مصیبت من ینجیکم سو خلاصی تاسو د تیارو د مصیبتونو د وچوبی او د دریابنا تدعونه بلی تاسو اللہ لرا را مدد شوی اللہ تا تضرعا عاجزی سرا وخفیتا پدمدما وخفیتا رورو وخفیتا زڑکی دعا اصل کی دادا چی عاجزی سرئی او پچپ خلی یو خو ہر مانزه بسی جماعتونو کی مولیان یو چغه کی او خلق وی آمین آمین یو رول یو چغه دا دعا مناسب نه ده مناسب دعا دغه ده لکه څنګه چې موږ طریقه اختیار کړې ده کله نا کله جمعې مانزه بسی یا اختر کی یا یو ضرورت پیښ شي نو موږ دعا کوو چې تواس سره غړي اکثر منځونو کې موږ چې تواس سره دعا نه کوو دا سنت طریقه ده دارالعلوم کراچۍ کې بدی عمل کیږي یا بتاسو تبلیغی مراکزوں کی قتلی اوچت آواز سره دعا نه کوي اج کله اخری دعای نو بیا اوچت آواز سره کوي
نو دعا کې اصل دادی چې تضرعا عاجزۍ سره و خفیتا او په چپ خلی دمای طریقې سره زړه کې اوچت आवाज سره چغې وهل نه. بعض خلکو سره الفاظ یاد کړي بس ذهان توجه یو طرف ته زړه بل طرف ته الفاظ بل طرف ته لاسونه بل طرف ته هیڅ توجه نه. دا سه دعا دا مناسب نه. تدعونه تاسو بلی الله لرا تضرعا عاجزی سرا وخفیتا پدم دما چپخلا وخفیتا زړکی پټ. لئن انجانا من هذه کتا من خلاص کرو د دې مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نو خامخا شبا د تابعدارونا خامخا شبا د موحدینونا. کله چې تاسو باندې سخت راشي نو بیا یو الله ته چغه وای بیا درنه نور ایری. قل الله ينجيكم منها او یا پیغمبر الله خلاصي تاسو نجات درکې تاسو لرا منها د دې تکلیف مصیبتنا ومن كل کرب او د هر غمنا. کرب ویل کېږي ساړو وایتا چې د سړی زړه پریشانی. ينجيكم منها خلاصي الله تاسو د دې تکلیف مصیبتنا ومن كل کرب او د هر ساړو بینا. ثم انتم تشركون بیا هم تاسو الله سره نور حصدار ګرځوي. قل او یا پیغمبر هو القادر الله قادر دے قدرت لرون کې دے علا پدی خبره ان يبعث علیکم چراولیږي بتا سو باندې عذابا عذاب من فوقکم نبرنا. دا ټوکړه چې کله راغلا نبی علیہ السلام او فرمایل دا الله پناه غواړم او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپو تاسو نه. نو بیا نبی علیہ السلام وی یا الله ستا پناه غواړم او یلبسکم شیعا یا ګډ کی تاسو شیعا ډلی ډلی. نو نبی علیہ السلام فرمایل اللهم هذا اهون هذا ایسر. دا خبر آسانه ده. دا مخکنه دواړه ګرانی دي رستنه درې آسانه ده. ويذيق بعضكم باس بعض. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل مونږ کو بیا ډیر وګړه دعا وکړه او بیا صحابه ته فرمایل چې ما د الله ندري دعاګانې وکړي الله دعا قبول کړي یو یې قبول نه کړه. یو دعا می دا وکړه چې یا الله زما امت منی د قحط سالی عذاب را نه ولي. قحط سالی کی زما امت هلاک نکی برباد نکی. دا دعا الله قبول کړه. دویمه دعا می وکړه چې یا الله زما قوم زما امت غرق نکی لکه څنګه چې فرعونیان غرق شي وو. دا دعا هم الله قبول کړه. دریمه دعا ما دا وکړه چې یا الله دی ځان کې د جنگ جدال لا اختلافات نه وساتي. نو دا دعا قبول نشو. جنگ جګړې وای اختلافات وای لکه دا درې مېسا. هو القادر الله قدرت لرون کې دې پدې خبره چې راولېږي تاسو باندې عذاب د پاسینا. پاسنه عذاب څه دی چې الله در باندې غلې راووري تندر در باندې راشي کانی در باندې ووري اور در باندې ووري یا من فوقکم داسې حاکمان در باندې مسلط کی چې سم کار در سره وکړي. من فوقکم داسې بد ظالم حکمران چې تاسو نه سرمنی وباسي. دا د الله یو عذاب شکل دی. او من تحت ارجلکم د خپل لاندې عذاب څه دی چې د ازمکه در باندې وګړځي زلزلہ راشي یا د ازمکه اوچوي او لاندې نه طوفان راشي او سیلابونه شي یا نور قسمه قسم د ازمکه عذابونه راشي. او یلبسکم شیعا یا تاسو ځان کی ډلی ډلی کی ګډ وډ کی اختلافات در کی راول. او یلبسکم شیعا یا وګرځي تاسو لرا ډلی ډلی. ويذيق اسکی بعضکم بعض لرا تاسو کی باسا عذاب سزا بعضن د بازو. تاسو یو بلکی دل دول کی جګړو کی اخته کی اختلافات کی اخته کی اوزان کی او جنگی گئی دا کی دیش. دا هم د عذاب یو شکل دی.
انظر وګورئ کیف نصرف الآیات څرنګې بیانوم آیتونه لعلهم یفقهون خامخه چې دی پوه شي وکذب به قومک او دروغجن که دی قرآن لرا قوم ستا پیغمبره وهو الحق او حال دا دی چې دا قرآن رښتینی دی قل لست علیکم بوکیل او یا پیغمبران نیم تاسو باندې ذمہوار د بچکولو ستاسو زما کار خو بیان دی دعوت دی تبلیغ دی رسول دی نور زما کار نه چې تاسو بچ کم د عذاب لست علیکم بوکیل نیم تاسو باندې کار ساز کار جوړون کې بچ کون کې د عذاب د الله نه لکل نبأ مستقر د هر خبرې یو وخت دی د هر فیصلې یو وخت دی لکل نبأ مستقر د هر کار د هر خبرې د هر فیصلې یو وخت مقرر دی عذاب اختیار خو الله سره دی هغه خو کله چې عذاب راولي وسوف تعلمون زرد چې پوه بشئ ای ماته وګوره ماته وګوره اوس شعر کا اوس شعر کا بیا به د نیر شي څه کوې اوس شعر کا یا خو خدای پاکه او بله دا خبر ده لایک شیر کې د الله د رضا دپاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماو بیانات د دین خبرې د الله د الله رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي علما نه تپوس وکړئ او د ګانو او د ویډیو او د ګانو او د ګډېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي څومره اوچته خبره ده خپل بچو ته د قرآن ترجمه د قرآن بیانونه د دین خبرې او د علماو خبرې لګوئ او د ګډېدو د ډانس دغه ورته مه لګوئ او مه د ډانس او د ګډېدو په زولو خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ دې مثال د ګوایي دی دا لکه چې تا ګوایي وکړله چې دا کار صحیح دی دا راته ووایه د قرآن ترجمه د قرآن درس اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي په آخرت به هم په کار راشي صحیح ده که نه انشاءالله او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نو چې غلطۍ معافي ده نه غواړو بل دا کومنټ ورکوئ کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي کومنټ څوک ورکوي نه که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه څه مشوره نه راکوئ بس چپ ناست نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یوه ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ په واتساپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي شر شدت به نه کوي ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي انشاءالله داسې به کوو که نه الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا الله پاک ته تاسو له شفا راکړي ستاسو بیبي بچو مور پلار وروڼه خویندو له شفا راکړي او الله پاک تاسو غونو په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو الله پاکو آپس کې محبت پیدا کاش او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي امین ثم امین او په کومنټ کې کم سے کم امین ووایه نو څه رالیږئ نه خدایه پاکه څه ووایم زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي به صحیح ده که نه السلام علیکم